بعضې دې مسلې ته لږ توجه وکړئ. اکثر خلک داسې چې سلام جار باسي نو تماشې کوي داسې. سلام کې به کوم ځای ته ګورئ؟ دا درته پته شته؟ 4 میاشتو والا پکې شته؟ ښه مجید امیر صاحب سلام کې به کوم ځای ته ګوري؟ اوږې ته به ګوري. دا وګوره فایده مولي د تبلیغ که نه جی. ښه سبحان الله. بل پکې 4 میاشتو والا شته؟ جی 4 میاشتې چا لګېدلي دي؟ سبحان الله جی. ښه سبحان ښه. السلام علیکم. د اوږې ړومبې سلام چې کېږي نو ښې اوږې باندې. دا ولې؟ ځکه په دا ښې اوږه باندې فرښته ناستي. اصل کې دا سلام په دا فرښته باندې دی. ښه پوه شوې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټیک شو. او ګس طرف ته چې اوږه ده په دې اوږو باندې کرام الکاتبین ورته وایي. تاسو به یا اورېدلي یا نه. 2 فرښتې ناستي په اوږو باندې، یو ښي طرف باندې یو ګس باندې. او دا فرښتې بیا به تاسو ته وایم چې کله انسان غسلخانې ته ننوځي نو دا ته بار پاتې کېږي، یا انسان اوده کېږي نو دا ته پاسي. بیا د دې خو پوره ډیټیل وایم تاسو ته انشاءالله الرحمن. صحیح ده چې انسان سره یو انسان سره څومره جنات ګرځي، څومره فرښتې ګرځي، تفصیل سره د انسان ټول د باډي د اعضاو د انسان نه به انشاءالله تاسو ته خبره کوم. ښه نو یو سلام سره به ښې اوږې ته ګورې. بعضې خلک داسې چې په سلام کې سب ته داسې کېږي لکه ته کوم خوا تماشې کوې دا پوه شو دا نه ښه دې سره مونځ ماتېږي. ټیک شو. او بل سلام ته دې بلې اوږې ته. صحیح ده انشاءالله. وکې جی څنګه او داسې شاته ګوري. او بله خبره کوم چې تر کومې پورې امام سلام نه ګرځولی چې امام یو سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله چې هغه بند کړي نو ته به اله ګرځې. او چې بل وګرځي السلام علیکم ورحمت الله نو بیا به ته وګرځې ورحمت الله هغه وي نو ته به ګرځې. باید داسې چې جي امام سلام نه ګرځولی دلته دې بل طرف ته بیا راته وکړي. دا دې ډېره زیاته. او بله خبره کوم یو خبره بل هم د سلام موافق. بعضې کرات داسې چې انسان نه رکات نیم شوي نو دی به کله پاسي چې امام سلام جار باسي نو پاسي. بعضې خلک داسې امام له السلام علیکم نه ویلی دی بیا پاسېدلي. نو افضله دا ده چې امام یو سلام جار باسي او بل طرف سلام جار باسي دغه ټایم کې به پاسې. ښه چې رکات مکات نه شي ذهن ته څه مسله راغله انشاءالله. ښه وکړه السلام علیکم. سلامتیا دې وي په تاسو باندې ورحمت الله او رحمتونه د الله دې وي. السلام علیکم. سلامتیا دې وي په تاسو باندې ورحمت الله او رحمتونه د الله دې وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای ستا د پیغمبر ذکر پکې کېږي. الله دې مجمع ته په خاص نظر او د رحمت په نظر باندې خدای وګوره. الله داسې نظر ورته وکړه الله چې د جهنم اور په خدای حرام شي. الله د دې حاضر مجمع خدای مغفرت نصیب کا. دا درس او دا بیان خدای د دې د اورېدو دپاره او د دې چې کوم بیان اورېده الله دا کتاب خصوصا د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځوه. د دې په برکت باندې د حاضر مجمع څه قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل د قدرت باندې ختم کا. د چا کمزوري د غریبانان دي الله د حلال او رزق تنظیم خدای وکا. کاروبارونو کې خدای برکت واچوه. چاته کورونو کې مسلې دي اکثر زنانو ته مسلې دي د چا لور واده د مسله ده ورته هر چاته څه قسم مسلې دي په کورونو کې الله مسلې په خپل د قدرت باندې خدای ختم کې. مشکلات ورته خدای آسان کې. الله دا کومه مجمع چې ناسته ده الله ستا در ته ناستي او ستا د پیغمبر ذکر ته ناستي الله د دې مجمع په برکت باندې د میروس کلي ته خدای په نظر د رحمت باندې خدای وګوره. الله په دا میروس کلي کې چې کوم بغضونه دي نفرتونه دي حسدونه دي الله په محبت او الفتونو باندې خدای بدل کا. د کوم مسلمانانو چې خپلو کې روانې دي الله روانې په روغو باندې بدل کا. د کوم خاندانونو چې خپلو کې نه لګي الله خاندانونو خپلو کې اتفاق او اتحاد کا. خصوصا دا میروس کلي په خپلو کې اتفاق او اتحاد تا قیامت د سبا پورې خدای وساته. الله د حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو خدای وساته. او په وخت ځن کې د نمدا کلمې په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول